أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. په تیره رکوع کې موږ د درو شیانو د قبولیت عمل د پاره درې شیان موږ ویل چې هغه ضروري دي. یو تصحیح نیت، دوم تصحیح عمل چې عمل د شریعت د سنت موافقي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې مطابق، دریم تصحیح عقیده. موږ عمل پر دا بنیاد باندې ویسي نو هغه عمل د نجات ذریعه څه کېږي، جوړېږي. په اوس رکوع کې الله سبحانه وتعالی څه اعمال ورښیي چې هغه اعمال د آخرت د فلاح او د نجات څه جوړېږي، ذریعه جوړېږي. او خدای جنه کې که په هغه اعمالو کې غفلت وسي نو د آخرت خسران او د خسارې او د هلاکت څه جوړېږي، سبب ذریعه جوړېږي. نو هغه احکام الله سبحانه وتعالی په تفصیل سره ذکر کوي. الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي وقضى ربک، ستا رب فیصله کړې ده، حکم یې بیان کړی ستا رب الله تعبدو الا ایاه، چې تی به عبادت کوي صرف او صرف د یو خدای څه به کوي، عبادت به کوي. توحید لار به څه کوي، اختیاروي. توحید وایي و دې ته چې الله سبحانه وتعالی په ذات او په صفاتو کې شریک نه ورسره وګرځوي. استعانت الله سبحانه وتعالی څه وغواړي او عبادت چا لره وکړي، الله سبحانه وتعالی لره وکړي. لکه الحمدلله رب العالمین کې سوره فاتحه کې تمام تعریفونه د الله سبحانه وتعالی ذات صفات ته شریک نه وګرځوي، هغه د تمام تعریفو څخه مستحق دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، هر عبادت چا لره دی، الله لره دی. استعانت به په هر معامله کې د چا څخه غواړي، د الله سبحانه وتعالی څخه. الله پاک وایي وقضى ربک، ستا رب فیصله کړې ده الله تعبدو الا ایاه، چې ته عبادت کوې صرف او صرف د چا د به کوې، د یو خدای د به کوې. وبالوالدین احسانا، او د والدین سره به ته څه کوې، احسان به کوې. تقریبا په قرآن حکیم کې 4 ځایو صراحتا الله سبحانه وتعالی توحید او بر الوالدین، د والدین سره احسان دا پر یو ځای څه کړي دي، ذکر کړي دي. مطلب د والدین سره احسان الله سبحانه وتعالی عطف کړي دي پر چې باندې پر توحید باندې او د شرک څخه پر راګرځېدو باندې. دې معنا دا شوه چې لکه د الله سبحانه وتعالی وحدانیت توحید څومره اهمیت لري، دغه رنګه د والدین سره احسان دا هم په شریعت کې دغه مهتم بشان امور څخه هغه دی چې الله سبحانه وتعالی توحید او د والدین سره احسان دا پر یو ذکر کوي. نو د دې اهمیت هم دې څخه څه کېږي، ښکاره کېږي. لکه الله سبحانه وتعالی انسان خالق حقیقي څوک دی، الله سبحانه وتعالی ذات دی. دغه رنګه د انسان د وجود ظاهري سبب هغه څوک دی، هغه والدین دي. نو الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي چې ته یو رب څه به کوي، عبادت به کوي، او د والدین سره به څه کوي، احسان کوي. د الله سبحانه وتعالی په سوره لقمان کې ذکر کړی دی، په سوره بني اسرائیل کې ذکر کړی دی، 2-3 ځله الله سبحانه وتعالی نورم په قرآن حکیم کې دې څه کړی دی، صراحت هغه کړی دی. او د والدین سره احسان الله سبحانه وتعالی په ایجابي احکام سره هم او په سلبي احکام سره هم الله سبحانه وتعالی په پوره تفصیل سره په مخکې آیاتو کې څه کړی دی، بیان کړی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې هم ډیر په تفصیل سره څه کړی دی، هغه بیان کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې د چا مور پلار ژوندي په بوډحاپه کې دی توفیق ورکړي الله سبحانه وتعالی چې مور پلار ژوندي او دغه په ذریعه دی احسان نه کړي ورسره او جنت نه په وګټي، وایي دا ډیر د خسارې د هلاکت او د بدنصیبي څه ده هغه خبره ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې د فرض لمانځه بعد او د جهاد فی سبیل الله بعد، فرض لمونځ پر وخت کول، د الله په لاره کې جهاد کول، دغه بعد دریم تر ګردو غټ عبادت چې دی هغه د مور پلار سره څه دی، هغه احسان هغه کول دی. او دغه رنګه د مور تر پښو لاندې الله سبحانه وتعالی جنت او د پلار رضا د رب رضا رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کړی ده، هغه بیان کړی ده. نو وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا، د یو رب عبادت وکړي او د والدین سره څه وکړي، احسان وکړي. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، وستا مخته اما یبلغن عندك الكبر احدهما، یو د دواړو څخه ژوندي دي بوډاپي ته ورسېدل، او کلاهما یا دواړه ژوندي دي ستا مخته دي څه ورسېدل، بوډاپي ته ورسېدل. احسان سره سره فلا تقل لهما اف، احسان خو ته سره کوې، د دې مخته به ته څه نه کوې، د اف کلمه به هم څه کوې، هغه
نه ادا کوي ولا تنهرهما او نه به دې ته څه کوي غوسه کوي همطور والدین چې هغه ضعف او بوډهاپې ته هغه څه سي ورسېږي هغه څه سي کمزوري سي د هغه ضرورتونه ځینې مزاج بعض اوقات بالکل د ماشومان نه څه سي جوړ سي نو که د هغو یو خبر یو شی تا ته ناګواره وګرځېږي پر هغه به ته اوف نه ادا کوي ولا تنهرهما نه به ته یو غوسه و خشم ورته کوي وقل لهما قولا کریما او دې سره به ته خبره کوي وقل لهما دې ته به ته خبره کوي قولا کریما نرمه خبره سعید ابن مسیب رحمهم الله غیر ارشاد فرمایي وایي د پلار د چې بوډهاپې ته رسېدلي مور پلار یې دغه سره به د قول کریم څه مراد دارنګه دي خبره به دارنګه ورسره کوي لکه یو سخت آقا یې د هغه څه یو غلام یې د غلام د آقا د سختي د وجې د ډېر په نرمي ډېر په اخلاق ډېر په نرمه لهجه ډېر په انکساري سره برتاو کوي د خپل اکا سره ولې ورسره کوي چې تاسې نه یې د اکا ماته څه وکړي ورسره ته وکړي خشمه ته وکړي زما خبره ته څه وګرځېږي ناګواره وګرځېږي وایي د پلار سره به قولا کریمه د مور سره هغه په دا رنګه نرم مزاج باندې د یو غلام په حیثیت باندې به دې څه ورسره کوي هغه به خبره ورسره کوي ان دا تعلیمات چې قرآن حکیم مخته بیانوي د مور پلار د حقوقو متعلق بیانوي دا د تهذیب اسلامي څه د یو خصوصیت دی مطلب په مغربي تهذیب کې یا په انساني تاریخ کې دارنګه تهذیبونه پاتې شوي دي چې هغه کې به مور پلار شپنډري سو بیا به دې چیرې وخېځول غرو ته به یې وخېځول هلته به یې پرېښول هغه په طبیعي مرګ باندې مړه سو یا به دې څه وخوړل حیوانات به راغله هغه به دې څه وبې خوړل په فرهنګي تهذیب کې اوس هم چې زوی بچی څه سي ځوان سي واده وکړي کورله او بچیان پیدا کړي بیا مور پلار دې څه کړي پرېږدي بیا د سره څه نه کوي په بعض اوقات چې د هولډ هوم تصور دی چې اوس په مشرقي معاشرو کې هم څه د مغربي تهذیب د وجې په مشرقي معاشرو کې هم د هولډ هوم څه پیدا سو تصور څه پیدا سو هلک چې راځوان سو چې معاینه یې وکړل بچیان یې پیدا سو بس معاینه او بچیان د څه ترجیح سي والدین دې څه کړي هغه پرېږدي دا د اسلامي تهذیب کې د دې څه نه څه تصور او نه څه په اسلامي تهذیب کې هغوی د ستا د پیدایش څه د وجود ظاهري سبب الله سبحانه وتعالی ستا مور پلار ګرځولي لکه الله سبحانه وتعالی وحدانیت څومره اهمیت لري دغه رنګه د مور پلار سره احسان همدغومره څه لري اهمیت او حیثیت لري مخته الله سبحانه وتعالی احکام بیانوي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما تکښته که د دې دپاره جناح الذل د کندې جناح الذل من الرحمة دا په رحمت او په عاجزي سره د دې دپاره څه کښته که هغه دې مثال بیانوي لکه دا مرغه نه وي دا مرغه دا ستا مور پلار دا ستا ګرده ژوند ستا دپاره څه کړي قربان کړي د خپل هر خواهش هر ضرورت ستا دپاره څه کړي هغه قربان کړي په خپله زماني کې خپل سرایت خپل استعداد خپل مال خپل جسم هر څه یې څه کړي پر تا وقف کړي چې اوس دوی ضعف او کمزوري ته رالو اوس بیا ته دارنګه د خپل د رحمت او د کرم وزرونه پر دوی باندې څه وغوړوه په خپل مال سره په خپل جسم سره په اخلاق په ادب سره دوی څه وکړه هغه خدمت وکړه واخفض لهما جناح الذل من رحمتي تکښته که دا وزرونه په عاجزي سره د کرم او یو نفسیاتي الله سبحانه وتعالی دعا انسان ته ورښیي دا دعا چې انسان وکړي د دعا پر انسان باندې قدرتي یو څه چې نفسیاتي اثر هغه څه کوي هغه چې انسان ته یو احساس ور پیدا کوي هغه دعا څه ده رب ارحمهما وقل ته ووایه په هر لمانځه کې د هر دعا غوښتلو په وخت کې رب ارحمهما یا الله پاکه ته د دې دواړو سره څه وکړي رحم وکړي کما ربیاني صغیره لکه دوی چې زما تربیت کړی وو او زه څه وم کوچنی وم عاجز وم او دا د بس انسان وغواړي په انسان کې په خپله پر دا دعا په برکت سره په انسان کې نفسیاتي تبدیلي څه کېږي پیدا کېږي انسان د خپل چې یاره زه پیدا سوم زه نه د خوراک وم نه د څښاک وم نه د صفایي سرایي وم نه ما تعلیم شعور آګاهي درلوده رب ارحمهما یا الله پاک زما د مور پلار دارنګه احسان وکړي کما ربیاني صغیره لکه زه چې ماشوم وم ډېر ماشوم عاجز وم ناتوان وم دوی زما څه کړي وو زما سره د رحم د کرم والا معامله کړې وه یا زما د والدینو سره هم
د کرم او د رحم والا څه وکړي معامله وکړي. ګره دعا وکړي چې مور پلار ژوندي چې هغو ته الله پاک د خدمت څه توفیق څه کړي ونصیب کړي. او دا دعا رب ارحمهما کما ربیاني صغیره د ژوند څه جوړ کړي هغه معمول جوړ کړي. د پلار د مور په حقوق کې دا دي چې په مال او په جان سره دوی ته تحفظ وکړي، دوی ته اساني او سهولت څه کړي هغه ته جوړ کړي. دویم د دوی دپاره که خدای دې نه کړي دلته د وبالوالدین احسان الله پاک څه ذکر کړي. والدین احسان سره مراد دا دلته الله پاک دا ذکر کړي چې والد به خامخا مسلمان وي، خامخا به موحد وي. خدای دې نه کوي که د چا پلار د سره مشرک وي هغه هم هغه سره هم د احسان والا څه کوي معامله به دې څه کوي هغه به ورسره کوي. که مؤمن وي د هغه د مغفرت وابه غواړي، که خدای دې نه کوي مشرک وي د هغه د هدایت وابه څه کوي هغه به غواړي. دی به د پلار دپاره په ژوند کې څه دعاګو به وي. او دغه رنګه په حدیث مبارک کې راغلي چې د پلار یو عهد پیمان د چا سره کړي هغه پوره کول د بچیانو څه دی، د پلار سره دا د بچیانو څه دی احسان دی. دغه رنګه د پلار چې کوم شناخت واقفیت والی هغه دلجویي کول هغه خوشحاله ساتل دا هم بر الوالدین کې د والدین سره په احسان کې هغه څه دی داخل دي. او د پلار چې کوم متعلقین رشتهداران د هغو سره څه کول احسان کول دا هم په بالوالدین احسانه کې هغه څه دی داخل دي. نو رب ارحمهما کما ربیاني صغیره. او بل لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق. په هره معامله کې د پلار څه کوي اطاعت به کوي، لیکن خدای دې نه کوي که د ګناه معامله راسي بیا ته څه نه پابند نه مکلف نه یې چې د پلار څه وکړي اطاعت وکړي. او فقهاو مسائل بیان کړي دي چې جهاد، دعوت، تبلیغ، تعلیم دین دا څونه متنبشان څه دي امور دي چې په دا کې ته شرکت کوي د پلار خوښه نه وي. ستا دپاره په جهاد کې شرکت کول، ستا دپاره تعلیم دپاره تدریس دپاره تلل، ستا دپاره په تبلیغ کې تلل دا جایزه نه دي که د پلار څه نه وي اجازت نه وي. البته که جهاد هغه فرض عین سي دا د فرض کفایي خبره ده. که جهاد فرض عین سي بیا د پلار څخه اجازه اخیستل څه نه وي هغه ضروري نه وي. نو پر بچیانو باندې پر کور والا باندې پلار ناراضه کول یا پر دنیایي امورو پلار ناراضه کول دا خو انتهایي د خسارې څه ده هغه خبره ده. د دین په دا محتمشان امورو کې د پلار اجازت هغه څه دی ضروري دی. رب ارحمهما کما ربیاني صغیره. رب زما ته احسان وکړه چې زما د مور پلار سره کما ربیاني صغیره لکه چې ډېر ماشوم عاجز وم دوی زما څه کړي تربیت یې کړی. په دې کې د یو بل شي هم شریعت موږ ته څه نشاندهي راکړله چې د بچي تربیت دا د چا ذمه داري ده؟ دا د مور پلار سره ذمه داري ده، نه د یو ادارې ذمه داري ده. نه ادارې ته دا کار ته په لاس ورکوی سي، نه ته ریاست سټیټ ته څه کوی سي په لاس ورکوی سي. په کار ده د بچي تربیت څوک وکړي هغه والدینو په نګهداشت کې د هغو په سرپرستي کې د بچي څه وسي هغه تربیت وسي. ربکم اعلم بما فی نفوسکم. اوس د پلار د عاجزي د مور د ضعف وخت راسي عرض العمر سره مخامخ سي، بعض اوقات د انسان څه وسي غفلت کوتاهي وسي. نو الله سبحانه وتعالی ربکم اعلم بما فی نفوسکم ستی رب چې دی هغه ډېر خبر دی ستی په نفسو کې تی پټ ساتي. ان تكونوا صالحین او که تی چیرې صالحین یاست فانه کان للاوابین غفورا. بیا غفلت کوتاهي وسي او تی رب ته څه وکړي رجوع وکړي فانه کان للاوابین غفورا چې رجوع کول ولی رب ته بیا الله سبحانه وتعالی مغفرت کوونکی دی. الله سبحانه وتعالی بخشش ورکوي. وآت ذا القربى حقه والمسکین. دې ته مالګر د احکام الله سبحانه وتعالی څه کوي پر مخ بیانوي. دا ګرد د محتم بشان څه دي احکام دي، دا ګرد د آخرت کې د نجات څه جوړېږي ذریعه جوړېږي. نو بل حکم الله بیانوي وآت ذا القربى حقه چې دا قریبي رشته داران دي هغو ته څه ورکړه حق ورکړه. حق پر دوه قسم یو حق مالي یو څه دی حق غیر مالي چې الله پاک ته استاد درکړی د خپلو غریبانو باندې ته څه کړه هغه یې څه خرڅ کړه. مطلب په دنیا کې موږ وینو یو اشتراکي نظام دی چې هغه دا غریبان را اخلي کلاس مطلب د معاشره په طبقو کې څه تقسیمي هغه د غریب طبقه را اخلي د سرمایدار طبقې ته څه کوي مخ ته څه کوي درېږي. دویم ستا کیپیټالیزم دی هغه بیا د سرمایهداره طبقې په زړه کې دومره قساوت پیدا کړي چې د غریب سره د څه پیدا سي نفرت پیدا سي. د اسلام د دې په منځ کې پر عدل مبني یو نظام دی چې هغه
د غریب ته وایي چې د خپل حق څه که طلب که او سرمایدار ته وایي چې ستا په مال کې ستا مال ستا نه دی د الله سبحانه وتعالی په تاسو دی کرم دی وآت ذی القربى حقه قریب چې هغه ناداره دی دغه ته حق څه که هغې قریب ته نه مسکین چې نه پېژنې غریب دی په حج دی هغه ته خپل مال څخه څه ورکه مال ورکه وابن السبیل ته که سره پېژنې رشته او تعلق دی سره لیکن دی څه دی مسافر دی ستا په دا سرمایه کې د مسافر هم څه سته حقدار دی په یو معاشره کې سرمایه دار هغه د سرمایه پر بل بوته باندې سرمایه څرنګه ګاري څنګه ګاري هغه ته سي مکمل اختیار سي اقتدار حاصلي لیکن شریعت ته څه کوي پابند کوي شریعت ورته وایي چې مال به ته ګټې په جایز ذرایع به ته څه کوي ګټې په جایز ذرایع ته وګټل په هغه کې د الله سبحانه وتعالی حق دی د زکات صدقات په شکل کې دا به ته څه کوي ادا کوي به او درېیم خبره دا ده په دې کې نه اسراف کوی سي نه څه کوی سي تبذیر کوی سي بل ځای الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي چې کلوا واشربوا ولا تسرفوا چې ویې خوري ویې څښئ د نعمتو څخه استفاده وکړئ لیکن چې مه کوئ اسراف مه کوئ اسراف معنا دا یو ځای د خرڅېدو ځای دی 10,000 روپۍ پر ګاري ته څه پر ګارې هلته 10,000 ګارې دا هم شریعت څه کوي نه خوښوي او درېیم دا د ګسر د خرڅېدو ځای دی نه په ګناه او په معصیت کې ته څه کوي ګارې دې ته بیا څه ویل کېږي تبذیر ویل کېږي ان تر اسراف لا هم یو لوړه درجه شته چې هغه ته څه ویل کېږي ولا تبذر تبذیرا او بې ځایه مال ته څه کوه مه خرڅوه بیا الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین د بې ځایه مال خرڅول والا دا د شیطان څه دي هغه ورونه دي مثلا یو سړی دی هغه په کروڑو لکور په پر واده څه کوي ګاري بل سړی دی هغه د خپلې لور د ضرورت سامان خپل بچي ته څه کوی شي نه شي ورکولی نو شیطان چې دا مبذرین په ذریعه باندې یا د اسراف کولو والا په ذریعه باندې معاشره کې هم څه راولي هغه بګاډ راولي یو عدم تفاوت څه کوي هغه جوړوي نو الله پاک وایي ان المبذرین د بې ځایه مال خرڅول والا کانوا اخوان الشیاطین دا د شیطان څه دي ورونه دي لکه شیطان فساد فی الارض مرتکبه کېږي دا خلک هم د فساد فی الارض څه کېږي مرتکبه کېږي وکان الشیطان لربه کفورا لکه دا سړي ته الله پاک مال ورکړی سړی مال بې ځایه څه کوي ګاروي د رب د مال دې څه کوي ناشکري کوي وکان الشیطان لربه کفورا دغه رنګه شیطان د رب د نعمتو څه دی هغه انکاري دی واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها اوس کله کله لکه د والدین په حق کې فلا تقل لهما اف دې ته څه وایه اف مه وایه چې هغه رنګه ناګوار کیفیت په تا باندې راسي د هغه رنګه دا رنګ کیفیت په تا راتلی شي چې یو رشته دار یو مسافر یو سوالي ستاسو سوال وغواړي او ستاسو مالي استطاعت نه نو د تهذیب اسلامي خصوصیت دا هم دی چې موږ معاف که یا الله دې څه وکړه پرده وکړه دا الفاظ موږ څه ادا کوو اما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك او که ته چیرې اعراض کوې د غریبانو فقراو څخه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها چې الله به ما ته مال راکړي بیا به زه څه کړم دا فقراو څه کړم خرڅ کړم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ته تلاش کوې د رب د رحمت ترجوها چې هغه دپاره څه امیدوار یې فقل لهم قولا میسورا بیا فقیر مستحق ته چپ رد مه ورته وایه بد اخلاقي او بدخلقي مه ورسره کوه فقل لهم قولا میسورا چې معاف کړه الله دې څه وکړه پرده وکړه او دلته دا نیت امید ساتي چې الله پاک ما ته مال راکړي دا مال به زه پر چا ګاروم پر فقیرانو به څه کوم ګاروم لکه شریعت په معیشت کې تا ته یو د اقتصاد د اعتدال لاره څه کوي هغه درښي دارنګه چې الله پاک مال تا ته درکړي د مال په خرڅېدو کې شریعت تا ته څه درښي هغه د اعتدال د اقتصاد لاره څه کوي درښي هغه مخته آیتو کې الله پاک بیانوي دا آیتونه اصلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه دي متعلق دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې سخاوت هغه په دومره غټ مقدار موجود و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مال رالی سبا پر دغه پرېښوي فورا یې څه کوي الله پلار کې صدقه کوي او په شان نزول کې مختلف واقعیت بیان شوي واقعه دا هم ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو زنان یې خپله کورته وغوښتل رسول الله صلی الله علیه وسلم کورته څه کړل صدقه کړل بیا دومره شی نه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی ویل لمونځ یې څه کړی وی
ادا کړی وي. دا ایتونه الله پاک څه کړو نازل کړو ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك یعنې ته د خپل لاسونه تړمه د غاړې سره چې بلکل ته الله په لاره کې مال خرڅ نه کړې سر یې په خلاصېږي یعنې د بخل د کنجوسۍ څه واخلې کار واخلې یا مسلمانو دارنګه مه جوړېږه چې د غاړه لاسونه د غاړې سره څه کړي وتړي. ولا تبسطها كل البسط او مه لاسونه پوره څه کوه غوړوه چې څه مال تا سره سره یې د الله په لاره کې ته څه کړي خرڅ کړي. فتقعد بیا تکښېنې دا ملوما تجعل يدك مغلولة سره متعلق دی په یو صورت چې ته بلکل مال الله پاک درکړي دي پر بچیانو پر کور والا پر عزیزانو قریبانو نه خرڅوې زکات نه جنور کوې صدقه نه جنور کوې خلک به دې ملامتي چې یاره دا سړی ګوره الله پاک دونه ستا طاقت ورکړي دا دی څه کوي یو ارپي الله په لاره کې نه ګاري صحیح په دا صورت کې ملوما خلک به تا ملامت کوي. او په دا دویم صورت کې ولا تبسطها كل البسط لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه مال به راتلي ګرې به د الله په لاره کې څه کوي خرڅ به کوي. صحیح ملوما محصوره معنا دا ده چې بیا ته څه سې بې بسه پاتې سې په خپله د بل چا څه سې محتاجه سې. ما عال من اقتصد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه سړی به محتاجه نشي کوم شي په معیشت په باب کې د اقتصاد او اعتدال څه واخلي کار واخلي. صحیح نو دا د الله سبحانه وتعالی قانون دی مشیت دی د چا لپاره روزي الله سبحانه وتعالی څه کوي پراخي پر چا باندې روزي څه کوي تنګي د الله سبحانه وتعالی تکویني څه دی هغه مشیت دی الله سبحانه وتعالی په خپلو کارو څه کېږي هغه بهتره څه کېږي پوهېږي. د مسلمان ذمه داري نه ده چې هغه فرض کړه دی طاقت لري طاقت نه لري او دی د یو غریب څه وکړي طاقت نه لري دی پور وکړي د غریب څه ور پوره کړي ضرورت پوره کړي دا د مسلمان څه نه ده ذمه داري ده. هغه الله خالق دی الله سبحانه وتعالی دغه روزي څه کوي سبب پیدا کوي. الله سبحانه وتعالی څونه محتاجان پیدا کړي دغه په حساب سره الله سبحانه وتعالی سخیان خلک څه کوي مالدار خلک څه کوي معاشره کې څه کوي پیدا کوي. هغه تفسیر مکتي په هغه کې هغه د جوناګړ یو رئیس دی پر هغه باندې یو مقوله ویلې وه چې خدای نه ورکړی د جوناګړ رئیس یې بیا څه کوي هغه ورکوي یعنې جوناګړ رئیس دونه سخاوت کوي چې په اخر کې د جوناګړ ګرد ریاست هغه ختم سو چې الله پاک درکړي بس ذمه داري بیا ته څه کوې بیا ته ورکې. الله پاک ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر بېشکه ستا رب چې د یبسط الرزق چې ویې غواړي دغه دپاره روزي څه کوي غوړوي لمن یشاء ویقدر او چې ویې غواړي پر هغه یې څه کوي تنګوي. څومره الله پاک محتاجه پیدا کوي دغومره الله سبحانه وتعالی سخیان څه کوي او هغه دپاره الله پاک روزي څه کوي. د دې معنا دا ده سخاوت سره د روزي پراخي دا څه ده دا ورسره تړلې ده. انه کان بعباده خبیرا بصیرا بېشکه رب چې دی هغه په خپل بندګانو ډېر خبر بصیرا او ډېر څه دی هغه کتونکی دی لیدونکی دی. الله تعالی دې ماته او تاسو ټولو ته د والدینو خدمت اطاعت او دارنګه د الله په لاره کې د مال خرڅولو په اخلاص سره توفیق نصیب کړي.